بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم. د نننی ویلاګ زما په خپل د ایجوکیشن سره تعلق دی، نو د دې یو ویډیو زما د سترګو مخې ته تیر شوی و. هغه خبرې په ما باندې هغه وخت کې لګي بدې لګېدلې وي او په ما باندې څه چې په هر چا باندې هغه لکه د هغې امپریشن څه نو پرېوتی. نو ما ته بعض سټوډنټس هم بیا هغې په باره کې ویلي چې سر په دې باندې بیا چېرته تاسو په خپل خپل یو ویلاګ وکړئ. نو هغې باندې نن ویلاګ کوم چې یو ویډیو به تاسو کتلی وي، یو ټیچر وي هغې څه ورکشاپ کې ناست وي یا د هغوی څه خپل ټریننګ پروګرام وي، ځکه چې نور هم ورته ټول هم د ټیچرز ناست وي وغیره. تر سټیکرو والا چې کوم حرکات وي هغه په پریکټیکل طریقه باندې هغه ښیي. نو هغه پریکټیکل طریقې سره هغه لکه ځان ته مخې ته یو دغه ایښي وي، د دې اوبو څښلو دپاره چې کوم کوم څیزونه استعمالیږي هغه یو څو ایښي وي. نو هغه وي او کولر وي، جګ وي، ګیلاس وي، داسې. او هغه په خپله چې کوم هغه ټیچر وي نو هغه به طور د هغې ته د خولو دپاره کارغه جوړ شوي وي. دا پریکټیکل څیزونه دي او د دې ښه اثر پرېوځي په سټوډنټس باندې. خو په دغه وخت کې زما په خیال باندې دا زما ذاتي رایه ده، چونکې زه د دې فیلډ سره ریلیټ یم، نو ما ته د دې خبرو اندازه ځکه هم لګي چې دغه وخت کې زه یم چې د دې لپاره د دې ضرورت نه و، ځکه چې هغه کس یو قسم له هتک کېدو، د هغې بېعزتي کېدله چې هغې په دغه ټریننګ په دوران کې داسې حرکات کولو. بل زه په خپله په دې خبرو باندې لکه زما دا تحفظات دي او زه په خپله هم لکه دا پوینټ اوټ کوم یم، اکثر له په خپلو کالمو کې مې هم اکثر له د دې ذکر کړی دی چې زما والد صاحب هم تر سټیکرو یاده کړې وه، ما هم یاده کړې وه، اوس یې زما زوی هم یادوي، اوس به یې زما لور هم یادوي. اخر موږ به د دې نه کله وځو؟ اخر موږ به کله د دې تر سټیکرو والا د دې خبرو نه وځو؟ هغوی چې کوم حرکت کړي وو هغه خو هغوی پوه شه او محکمه تعلیم پوه شه. په محکمه تعلیم کې هر شاخ په اولو بیټا ہے، موږ خو به داسې خبرې وکړو چې په هغې کې به موږ د کم کم کسانو خبره کوو. هغه خو وہ جانې ان کا کام جانې. خو د خپل نظامي تعلیم نه دا ګیله لرو چې هغه وخت کې لکه زما والد صاحب یاده کړی، ما هم یاده کړې ده، اوس زما بچي هم یادوي. په دې کې به ډوله څه چینج نه راځي، په دې کې به ډوله څه بدلاو نه راځي، په دې کې به مونږ ډوله څه چینج کوو نه. مونږ به د راروان کمپیټیشن مقابله په تر سټیکرو باندې هم دقه شان کوو لکه په دې دنیا کې ډوله څه چینج نه راغلی. هغوی خپل سلیبس ډوله چینج کړی نه دی، هغوی په خپل سلیبس کې ډوله ګوتې نه دي والي. هغوی دا د اوس زمانې په مطابق باندې ډوله د هغې مقابلې ته یې راوستې نه دی. مونږ به داسې ووایو زمونږ نظامي تعلیم دقه دی، زمونږ نظامي تعلیم عمقه د لارډ ماونټ بیټن والا چې کوم هغه چې کوم هغوی جوړ کړی دی او لارډ میکالي چې کوم موږ له قانون جوړ کړی دی هغه بس موږ مخکې باندې روان یو. په هغې کې موږ له اوسه پورې څه چینج رانه وستلو او دا چینج به څوک راولي؟ دا چینج خو به موږ راولو. دا خو زمونږ دا خلک چې کوم دغه ځینو ته ورسېږي او دغه واکمن شي، دغه واکمن دی بیا دا چینج راوستي. زه خو نشم کولی، زه خو یې نشم راوستی. که زه یې راولم او زه په خپل سکول کې مثال هغه زه بدل کړم، نو بیا چې کله هغه په پیپرو کې ورکوي نو پیپرو کې به هغه څه کوي؟ زه یې پرې نه کوم. خو چې بیا په پیپرو کې پرې راشي نو بیا پیپرو کې هغه څه کوي؟ زما هغه سټوډنټ به بیا څه کوي؟ نو دې دپاره چې زه دا عرض کوم د دې پلیټ فارم نه خپل د دې چینل په وساطت باندې چې دې کې اوس د انګلیش سپوکن والا چې دا کوم زمونږ لینګویجز کېږي او هغې دپاره مونږ خپل لور او زوی چې کوم دی هغه اکثر له بیا په هغې کې داخلو او هغې نه مونږ ته بیا هغه کسان تیارېږي چې هغوی بیا انګلیش لینګویج چې کوم دی هغه فر ویلی شي او هغه په ښه انداز باندې د هغې دفاع کولی شي او هغه ژبه چې کومه ده هغه په صحیح طریقې سره استعمالولی شي. آیا دا مونږ په خپل ایجوکیشن کې نشو شاملولی؟ ولې نشو شاملولی؟ دا مونږ که په دې کې شامل کو نو دا مونږ دپاره فایدهمند نه وي. ولې به فایدهمند نه وي؟ دا به زمونږ دپاره ډېر فایدهمند وي او په دې باندې به زمونږ په فزیکس، کیمسټري او په بایو باندې مصرف وځي. زمونږ ساینس سبجیکټس سره اټومیټیکلی کور شي چې کله زمونږ انګلیش ته ماشومان شټانګي مونږ تر د 10 11 12 14 16 والا کسان اکثر له هغوی په انګلیش کې درخواست نشي لیکلی، ځکه چې مونږ هغه رټې رټای والا کسان یو او مکه رټې رټای والا خبرې پکې کوو. مونږ او مکه د ګوډو والا خلک یو مکه ګوټې وخو. نو ګوټو والو سره زمونږ سي چې بس مونږ ته اکه خبره صرف یاد وي، باقي چې کله په هغې کې د خپل ځان نه څه اټکولي نو هغه اټکول نشو کولی. د ګرامر په پته مونږ نه پوهېږو چې ګرامر به مونږ په کم لحاظ باندې په کم ځای کې کم سنټنس په څنګه استعمالو. د دې نه زمونږ سټوډنټس اکثر له تر د 9 10 پورې نه خبر. نو که چېرته مونږ پکې دا راولو
انګلیش یو بین الاقوامي ژبه ده د ژبې په تور باندې مونږ اډاپټ کو د هغې کلچر نه د هغوی نه ژبه مونږ اډاپټ کو ځکه چې ټول کتابونه نیټ دا چې څومره څیزونه دي زیاتره په انګلیش کې دي نو که دغه انګلیش مونږ په دغه طریقه باندې اډاپټ کو چې د هغې نه مونږ فایده حاصله کو ځکه چې اوس په نیټ باندې هر څه مونږ ته اویلیبل دي خو په انګلیش کې دي نو که په انګلیش باندې مونږ یو سټوډنټ پوهېږي نو یو هلک او یو جینۍ هغې ته د دې خبرو هغه دغه شته دی نه اویرنس شته دی نو هغوی به څنګه د دې نه بې فایده اوچته کړي نو د ننني ویډیو صرف او صرف زما مقصد دا چې واکمندو ته دا خواست کو چې په دې دغه کې تبدیلي راولي په دې سلیبس کې زموږ په دې کتابونو کې داسې څیزونه شامل کړي دا اکثر له چې کله نوی ګورنمنټ راشي نو د زوړ ګورنمنټ والا پالیسیانې هغه شاته کی هغه اخوا کی هغه ریموو کی او خپلې نوې پالیسیان راولي د دقې د وجې نه زموږ د ایجوکیشن سیکټر چې کوم دی دا پاتې دی او شاته دی تر اوسه پورې دې کې څه ترقي ونه شوله نو په ننني ویډیو کې موږ صرف او صرف واکمندو او اختیارمندو ته دقه خبره خواست کوو چې یاره د دې څیزونو خیال وساتلی شي او دا څیزونه چې دي چې کوم د زمانې سره اوس تبدیل شوي دي هغه ختم شوي دي هغه زاړه شوي دي زموږ ډېر ماشومان به اوس په تر سټیکرو کې به والله که هغوی پکې اوس هغه منګي هم پېژني او هغوی اوس هم هغه د منګي د پاسې مونږ کینو کم از کم دا سیزونه خو چې ولا مونږ چینج کړو چې کم سیزونه باندې مونږ کینو چېرې دا په دې ځای نه دا اوبه دغه کولې چې کم از کم هغه ترماس ته خو یې واړو که نه کولر ته خو یې واړو جګ ته خو یې واړو چې مټکې نه خو یې واړو مټکه اوس زمونږ زیات تر استعمال کې نشته مټکه اوس څوک پېژني نه نو دا چینج هغوی راوستی شي هغې ته خواست کړو چې دا چینج پکې راولي خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی الله په امان